بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره جی زمونږه د اسم متمکن 16 اقسام مونږ ویلیو. هغه کې زمونږ ته غیر منصرف چې 5 نمبر دی خدا مونږ لیکلې اخر تم کو داغه وجه دا چې په دې کې لکشن ته ایکسپلینیشن سیوا دی. نو مونږ وی دا 15 قسمونه به وایو او دا 16 نمبر قسم غیر منصرف چې دی دا په اخره کې وایو. نو دا به ان شاء الله نن وایو. د اسم متمکن د 16 اقسامونه یو غیر منصرف هم دی. اوس غیر منصرف څه ته وایي؟ نو د غیر منصرف د پیژندلو نه مخکې اول د هغې د تشریح نه مخکې د منصرف او د غیر منصرف د دې دواړو به مونږ تعریف وکړو. صحیح ده جي؟ نو ګورئ منصرف څه ته وایي؟ منصرف هغې ته ویلی کېږي چې په د غیر منصرف نو اسباب دي. دا به اوس انشاءالله مونږ ووایو چې د دې نهو اسبابو نه دو سببونه یا یو داسې سبب چې هغه د دوه قایم مقامي دا کله په یو اسم کې بیا منتهی شي نو هغې ته به غیر منصرف وایي. صحیح شوله؟ هر هغه اسم چې په هغې کې د غیر منصرف دا هروشه مونږ د منصرف تعریف کوو نو بیا به داسې وایو هر هغه اسم چې په هغې کې د غیر منصرف د دې نهو اسبابونه دا 9 اسباب لاندې دا مونږ ووایو د غیر منصرف د 9 اسبابونه دوه سببونه یا یو داسې سبب چې هغه قائم مقام د دوه سببونو وي نو داسې قسمه اسباب پکې بیا نه منتلی شي نو هغې ته منصرف ویلی کېږي. او د دې حکم دا دی چې د دې په اخره کې به 3 واړه حرکتونه راتلی شي یعنی زبر زیر پیش سره د تنوین راتلی شي دو زبر دو زیر دو پیش دا په هم راتللی شي او 3 واړه حرکات هم په دې باندې راتللی شي. غیر منصرف د دې الټه دی. هغه دا دی چې هر هغه اسم چې په هغې کې د غیر منصرف د 9 اسبابو نه 2 سببونه یا داسې یو سبب چې هغه د 2 سببونو قایم مقام وي هغه به کې بیا منتلی شي نو هغې ته غیر منصرف ویلی کېږي. دغه تعریف دی وروسته به انشاءالله راشي. اوس د دې حکم څه دی؟ د دې حکم دی چې دې په اخره کې به کسره او تنوین نه راځي. دې په اخره کې به کسره او تنوینو نه راځي. صحیح شوله؟ ښه اوس خبره داسې ده که نه چې خلاصه د دې څه شو؟ خلاصې دا شوله چې هغه اسم چې هغه غیر منصرف دی نو د اعراب به 2 حالتونو کې اعراب بالحرکت لفظي وي. 2 حالتونو کې به څه وي؟ اعراب بالحرکت به وي او لفظي به وي. هغه څنګه؟ هغه داسې رفع ضمه لفظي के साथ او نصب اور جر دونوں فتح لفظي के साथ. رفع هغه به ضمه لفظي سره راځي نصب او جر دواړه به فتحې لفظي سره راځي. لکه ګوره جاء عمرو نو عمرو دا فاعل دی او د پاسه دا د اینې پیش پې راغلی دی حالت رفع کې دی که نه. رأیت عمره په دې را باندې دا دی زبر تاسو اینې نو دا عمره مفعول به دی او د پاسه فدای زبر راغلی. مررتو بعمره وګورئ با په داخل شوی دی او بیا هم چې دی په را باندې د پاسه زبر دی نو چونکې دا عمر غیر منصرف دی او په دې باندې کسره هم نشي راتلی او په دې باندې تنوین هم نشي راتللی. لکه مثلا جاءني عمرون مونږ نشو ویلی بلکې عمرو یو را پیشرو دی را 2 پیشرون بنئ. صحیح شوله جي؟ اوس راځو مونږ د غیر منصرف 9 اسبابو ته. د غیر منصرف یو سبب چې دی هغه عدل دی، دویم وصف دی، دریم تانیث دی، څلورم معرفه، پنځم مجمع، شپږم جمع متعلمو، اووم ترکیب او اتم الف نون زائدتان او نهم وزنی فعل شو. صحیح شوله جي؟ د دې هر یو تفصیل دا به ایکسپلینیشن به مونږ کوو. اولنې زموږ سره عدل دی. عدل څه ته ویلی کېږي؟ د غیر منصرف د 9 اسبابونه اولنې سبب زموږ سره عدل دی. عدل څه ته ویلی کېږي؟ د عدل یو لغوي معنی ده او یو اصطلاحي معنی ده. لغوي معنی ده دی دا تیرنا یعنی اوړېدل. معلوم کړی دی که نه؟ فلان عدل عني فلان مجھ سے پھیر گیا زمانه واوړی زمانه مخ واړو مو موړ لیا. معلوم کړی دی که نه؟ ښه اوس دلته عدل کې په دې د غیر منصرف په دې بحث کې چې د عدل تفصیل راشي یا عدل دلته استعمال شي نو په هغه وخت کې به د دې اصطلاحي تعریف صحیح. نو اصطلاحي تعریف د دې عدل دا دی چې یو اسم خپل اصلي شکل پریږدي او دویم شکل ته واوړي. خپل اصل چې کوم شیپ دی هغه شیپ دی پریږدي او بل شیپ ته دی کنورټ شي. صحیح شوله که نه؟ ښه دې ته عدل ویلی کېږي. خدا دا چې صرفي قانون پې نه لګېدلی دا صرف نه دی د صرفو څه قانون پې نه لګېدلی. لکه اوس ګوره مثلا قاله دی دا اصل کې قوله و که نه قوله. اوس د قاله ته وګوره نو د خپل اصل شکل پرېښودلی دی قوله نه دی راوړېدلی دی خو چونکې
دا د چې دا دغه دی دا صورتوي اصل شکل د پرې خودلې دی د صرفي قانون د وجنه په دې باندې صرفي قانون لګیدل کنه واو ما قبل مفتوح इसलिए واو को अली से तब्दील कर दिया ویني دا د یو صرفي قانون د وجنه بدل شوی دی لہذا قال چې دی نو دې ته موږ عدل نه وایو خیالم کړی دی اوس د عدل مثال څه دی نو چونکې د عدل دوه قسمونه دي پاره کې به دا خپل مثال راشي اوس ګورئ د عدل دوه قسمونه دي دا یو خبره ده چې کم اصلي شکل دی نو هغه اصلي شکل ته به معدولان وي او هغه نوې شکل چې دی نو هغه نوې شکل ته به معدول وي صحیح شو لګي بیا د عدل زموږ سره دوه قسمونه دي یو د عدل تحقیقي او بل د عدل تقدیری عدل تحقیقي څه ته ویل کیږي یعنی هر هغه اسم چې هغه د خپل اصل یعنی د معدول عنه نه راوتلی وي او په د باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه یو دلیل موجودي یو دلیل صحیح موجود وي او عدل تقدیری څه ته ویل کیږي چې په هغه باندې د غیر منصرف ویل نه علاوه یو بل دلیل موجود نه اوس ګورئ ورته لکه مثلا ثلاث او مثلث شو دا د عدل تحقیقي مثال دی ثلاث او دا شان مثلث مونږ دا وایو د ثلاثو کې یو وصف یو د غیر منصرف سبب چې دی هغه وصف دی نو په وصف سره نو ګویا کې د غیر منصرف د نوع اسبابونه صرف یو سبب بیا مونږ شو او په یو سبب سره یو کلمه غیر منصرف کیږي نه خیالم کړی دی لہذا مونږ وکتل چې د دې ثلاثو معنی دا 3 او د مثلثو معنی هم د 3 خیالم کړی دی نو پته ولګېدله چې دا ثلاثو هم د ثلاثتون نه راوتلی دی او مثلثو هم د ثلاثتون نه راوتلی نو ګویا کې ثلاثتون اصل شکل شو او ثلاثو دا هغه نوې شکل شو نو هغه معدولان هم شو او دا ثلاثو معدول شو دغه شانتي ثلاثتون اصل شکل شو او مثلثو چې دی نو دا څه شو نوې شکل شو یعنی معدول شو نو یعنی اوس مونږ ومنله چې په دې ثلاثو په دې کې یو وصف دی او یو پکې عدل تحقیقي دی په مثلثو کې یو وصف دی او یو پکې عدلی تحقیقي دی د عدل تقدیری مثال زموږ سره عمرو دی عمرو لکه ګورئ دا عمرو لفظ نه دی دې ته اهل عرب غیر منصرف وي خیالم کړی دی حالانکه په دې کې مونږ چې سوچ وکړو کنه نو په دې کې صرف علم موجود دی علم ویل کېږي چې د چا نوم وي نو عمرو خو د چا نوم دی کنه خیالم دی نو لہذا اوسو د کې خو صرف د غیر منصرف یو سبب دی حالانکه اهل عرب کلام عرب کې مونږ کتلی دي مونږ دای په تعریف کې ویلي دي غیر منصرف هغه ته چې دوه سببونه پکې بیا مونږ شي نو دلته خو یو سبب دی عمرو کې صرف یو علم دی نو د علم سره خدا کلمه غیر منصرف کیږي نه په دې وجه سره موږ د خپل طرفه فرض کړله چې دا عمرو د عامرون نه معدول شوی دی عمرو راوتلی دی د چا نه عامرون نه نو ګویا کې عامرون چې دی دا زوړ او اصل شکل شو او عمرو څه شو نوې شکل شو نو ګویا کې عمرو معدول شو او عامرون څه دی معدول عنه دی خیالم کړی دی نو بهرحال دا د عدل خلاصه شوله عدل دې ته ویل کېږي چې یو اسم आवाज هم خرابېږي دا څه وجه ده یار هم ته صحیح دی جی ها صحیح شو لګي نو یې د عدل ګویا کې دا خلاصه شوله عدل دې ته ویل کېږي چې یو اسم د خپل اصل شکل نه د خپل اصل شیپ نه د کنورټ شي یو نوې شکل ته صحیح شو لګي نوې شکل ته د کنورټ شي نو اصل شکل ته به معدول عنه ویل کېږي او د نوې شکل د چې د ته به معدول ویل کېږي بیا د دې عدل دوه قسمونه دي یو عدل تحقیقي دی بل عدل تقدیری دی عدل تحقیقي دی ته ویل کېږي چې یو اسم د خپل اصل شکل نه راووتو نو د غیر منصرف ویلو نه علاوه په دې باندې یو دلیل موجود وي او عدل تقدیری دی ته ویل کېږي چې یو دلیل په موجود نه وي بلکې موږ د خپل ځان نه فرض کړو لکه تاسو اوس ما د مثالونه وي صحیح شو لګي د غیر منصرف دویم قسم هغه وصف دی وصف لغوي معنی د بیان کرنا یا فلان وصف عمرا فلان عمر کی وصف بیان کی یعنی داغه متعلق چه دی نو وصف بیان کو صحیح شو لګي ها وصف په اصطلاح کې وصف څه ته ویل کی په اصطلاح کې وصف دا هر هغه ذاتی هر هغه اسم ته ویل کی چې دا په ذات مبهمه باندې دلالت کوي یعنی د څه ذات خیالوم کړی دی دا څه ذات چې په هغه کې ابهام پروت دی ګوره دې یوې خبره ته وکړه وي دا څه ذات چې په هغه کې ابهام پروت دی دا څه وصف چې په هغه کې ابهام پروت دی نه لکه اوس ګوره مثلا زه به تاسو وایم
عالمون زیات کما نو دا عالمون نه دی دې ته مونږ اوس وصف نشو ویلې د غیر منصرف هغه چې کوم وصف دی دا ورته نشو ویلې ولی ځکه عالمون چې دی نو دا خو یو علمون بزیات کم علمون چې کم دی دا یو صفت دی کنه الګ پلان کې سره ډیر لوی علم دی نو د علم په ذریعہ سره مونږ داغه تعریف بیانو خیالون دی خدا دا چې مونږ د علم تبع مونږ وصف نه وایو دا غي وجه دا چې دا علم یو ذات نه دی بلکې دا یو وصف دی یعنی مطلب دا چې دا ذات تعارض کیږي د خپل ذات نه دی لکه مثلا زه تاسو هوا یاد کما هوا د څه مونږه شکل نه نو کنه خیالوم دی بلکې چې کله پانی خوځي را خوځي نو مونږ د دلالتونو ته دا وایي چې الکه دا سیله شته یا نشته دی دغه شان د علم ځان له یو شکل نشته بلکې علم چې دی نو دا په عبد الله پسې دا په طلحه پسې دا په مبین پسې او دا په اویس پسې معلق شنو مونږ وایي دا پلان کې عالم دی نو د علم ځان له شکل نشته لہذا دې ته اوس چې دی نو ذات نشي ویل کېدل دي ته ذات نشي ویل کېدل صحیح شو لګي بلکې هغه ذات چې پاغي کې ابهام پروتي لکه د دې مثال به تاسو له درکمه دا د احمرو مثال مونږ لیکلې دي احمرو نو ګورخه احمرو سور انسان ته ویل کېږي خیالم کړی دی دا اوس په هغه ذات باندې دلالت کوي چې پاغه کې د سرخی ده خیالم کړی دی نو په دې وجه سره وصفو د غیر منصرف نه اسبابو کې دویم سبب دی خلاصه دا غي دا شولا چې هر هغه اسم چې هغه په یو ذاتی مبهمه باندې دلالت کوي او پاغه کې د یو صفت پکې اعتبار کړی شوی د یو صفت پکې اعتبار کړی شوی لکه مثلا دا د احمر نو دا یو ذاتی مبهم دی لکه احمر خو تم کې دي شي بلم کې دي شي بلم کې دي شي بلم کې دي شي خو د دې سره سره احمر ارچاته نه ویل کی بلکې احمر هغه چاته ویل کی چې پاغه کې صفت د حمر یعنی د سروالي ولا صفت پاغه کې د نفوتی خیالم کړی دی نو د احمر ویل کی لہذا د احمر کې د نو وصف پروت دی دریم نمبر د غیر منصرف د اسبابونه دریم سبب د مصر تانیث دی د تانیث دوه قسمونه دی یو د تانیث لفظي بل د تانیث معنوي ګوره تانیث لفظي د مخ کې مونږ ویلي چې پاغه کې د مؤنث یو علامت موجود وي تانیث معنوي چې پاغه کې د مؤنث علامت موجود نه وي خو مونږ ورته مؤنث وایو تانیث لفظي لکه مثلا فاطمه تو شو یا طلحه تو شو ني اخر کې پکې د تانیث علامت تا موجود دی کنه تانیث معنوي لکه شمسون شو خیالم کړی دی او دغه شانتي چې دینو زبر تاسو دا وی ما هجور شو مثلا ما هو جورو یا زینبو شو زینبو نام غیر دام مؤنث او دا تانیث معنوي ځکه چې پرې کې د مؤنث علامت نشته دی صحیح شولا اوس خبره ده چې تانیث لفظي دام هر تانیث لفظي د غیر منصرف سبب جوړیږي نه همدغه رنګ هر تانیث معنوي د غیر منصرف سبب جوړیږي نه بلکې هغه تانیث لفظي به د غیر منصرف سبب جوړیږي چې هغه د چانه نوم وي یعنی علم وي علم لکه ګوره طلحه تو شو خیالم کړی دی کنه اوس دا طلحه تو دا غیر منصرف دی ولی یو پدې کې تانیث لفظي دی نه لفظا پکې تا موجود دی کنه بل دا چې دا علم هم دی د چا نوم هم دی همدغه رنګ فاطمه تو تراشي فاطمه تو خیالم دی دا فاطمه تو چې دی نو دا هم غیر منصرف ده ولی یو پکې علم دی یعنی د چا نوم دی کنه فاطمه تو چا نوم دی بل تانیث لفظي دی ها امراتون آیا دا غیر منصرف دی او کنه دغه تانیث لفظي شته دی ځکه دا ایتابه کې اخره کې راغلی دی کنه خیال هم دی ها خدا دا چې د چا نوم دی امراتون وای خزیته نو دا چا نوم دی عورت د چا نوم کې دی شي نه دا د چا نوم خو نشي دا اوس پورې چا لمونګه امراتون نوم خودلې دی نه لہذا امراتون غیر منصرف نه دی صحیح شو لګي ها تانیث معنوي به د غیر منصرف سبب اله جوړیږي چې په دې کې کله درې شرایط وي کله په دې کې سوي درې شرایط وي پکې اولنې درې شرایطونه یو شرط پکې وي یعنی درې وانه شرایط په یو ځای موجود کېدل ضروري نه دي بلکې درې شرایطو کې یو شرط وي هغه څه ادا چې به د دې حروف چې د دریو نه زیات وي د دې حروف به د دریو نه سوي زیات وي لکه ګوره زینبو نو ګوره ز یا نون باندې کې څلور حروف دي کنه دا تانیث معنوي دي او د چان تانیث معنوي دي لہذا دا غیر منصرف شو ها خو دې حروف نه سیوا نه وي بلکې درې حروف وي خیالوم دی نو بیا شرط دا دی چې دا درمیان والا لفظ نه دی درې دی خیر دی خو درمیان والا حرف دی متحرک وي لکه د سقر ته وګورئ دا درې حروف نه سیوا نه دي خو دا منځنی حرف چې کم قاف دی کنه نو دا متحرک دی یعنی دا پاسه فی زبر دی نو لہذا اوس دام غیر منصرف سبب ګرځیدي شي نو سقر دا د جهنم دی یو تبقی نوم دی دام غیر منصرف شو صحیح شولا ځکه تانیث معنوي پر کې دی ها او علم هم دی ځکه چې د یو سیز نوم دی کنه د یو سیز نوم دی د جهنم دی یو تبقی نوم دی ها کدا دوانه شرایط پکې نه وي یعنی مطلب دا
چې نه د درې حروفو نه زیات وي او نه دا د چې درې حرف دی وي خو منځنی دی متحرک وي دا دواړه نه وي نو بیا به شرط دا دی چې دغه لفظ به د عجمي زبان لفظ وي عجمي زبان یعنی مطلب دا چې هغه عربو په خپل لفظ کې په خپل زبان کې اصالتن نه وي استعمال کړی ذاتن بلکې دا عجم والا لفظ وي لکه ماهجور ته وګورئ ماهجور دا چې کوم دی نو دغه د مخکینی دوه شرایط موجود نه دي نه پکې دا دویم نمبر شرط دی نه پکې دا اولنې شرط البته دا د ماهجور چې دی دا د یو خار نوم دی دا عجمیانو یو خار لنومي خودلې دی نو لہذا دا هم غیر منصرف سبب جوړیږي نو په دې کې یو عالم شو بل بګی څه شو تانیسی مانوي شو پکې رازو معرفه ته نو معرفه خو بالکل آسان ده ګوره د مونږ ویلو د معرفه مونږ و قسمونه ویلو الف لام کا داخل ہونا او کسی کی طرف مضاف ہونا اسماء اشارات اسماء موصولات کسی کا نام ہونا وغیرہ وغیرہ مونږ و قسمونه ویلو کنه دا معرفه نه ده په دې و قسمونو کې صرف علم والا صورت نه دی علم ہو کسی کا نام ہو کسی کا نام علم ته وی کنه علم والا صورت د غیر منصرف سبب ګرځیدي شي دین علاوه معرفه خو اسماء اشارات او معرفه دي اسماء موصولات او معرفه دي ضمائر او معرفه دي معرب بلا او معرفه دي معرفه تر ته چې اضافه شي هغه معرفه دي وغیرہ او دغه چې کوم دي دا منادا هم معرفه دي خو هغه ټول دي زموږ مراد نه دي بلکې پاغه کې هغه یو معرفه مونږ عالم ویلې کنه چې عالم معرفه دي اق عالم به د غیر منصرف سبب ګرځي څه مطلب یعنی مطلب دا چې لکه اوس ګوره دا احمدو دی صحیح شولا احمدو ته اوس مونږ غیر منصرف وایو ولې ځکه چې یو خو دې کې عالم هم دی او بل دا معرفه هم ده معرفه ده کنه دا د یو خاص کس نوم دی اوس راشه دې ته وګوره الرجل ګوره معرفه ده کنه الف لام په داخل شوی کنه معرفه ده خدا د چا نوم دی مونږ دا ویلي کسی کا نام هو کنه دا چا نوم دی الرجل مونږ چرته چاله نوم خودلې نه چې نه دی سره د دې چې دا معرفه هم دی خو چونکې دا عالم نه دی لہذا دې ته مونږ غیر منصرف نشو ویلې صحیح دی راځو مونږ اوجما بس هغه چې د عجمي زبان لفظ وي او بیا عربیانو په خپل زبان کې استعمال کړی عجمي زبان لفظ وي او عربیانو په خپل زبان کې استعمال کړی وي دا به د غیر منصرف سبب ال ګرځي کنه چې کله دوه شرایط وي پکې صحیح پکې دوه شرایط یو دا چې دا د چانوم وي او دویم دا چې په دوه شرایطو کې یو شرط پدې کې وي یو شرط خدا چې لکه دی عالم خامخای دویم شرط دا دی چې په دوه شرایطو کې یو شرط وي پکې هغه څنګه هغه دا چې به د حروف چې د درې حروف نصیب وي لکه ابراهیم تو وګوره ابراهیم دا عالم دی کنه عالم خو اول نمبر باندې عالمي او تاسو ګورئ د درې حروف نوم سیوا دي نو لہذا دا غیر منصرف یو په دې کې علم راغی یو پکې اوجمه رااله صحیح دی ها دغه رنګي کو دا د درې حروف منزیاتی نه وي نو بیا درمیان والا حرف متحرک وي لکه ګوره شطر چې دا د یو خاص قلی نوم دی نو ګورئ دا د قلی نوم شنو علم پکې راغی کنه خیالوم کړی دی او دغه رنګي تاسو وګورئ د دوه شرایطو نه یو شرط دا دویم نمبر شرط پکې موجود دی چې درې حروف دي خدای چې درمیان والا حرف چې تا دی دا متحرک دی صحیح دی راځو موږ جمع منتهى الجموع ته جمع منتهى الجموع هر یو جمع منتهى الجموع به غیر منصرف سبب نه ګرځي بلکې هغه جمع منتهى الجموع به غیر منصرف سبب ګرځي چې په غیر اخره کې دا تا نه یي یعنی هغه تا چې هغه د حرف د وقف په حالت کې حاکیږي کم د چې موږ تای مدوره وایو د مؤنث والا چې کومه تا ده چې د جمع مؤنث سالم کې به دا تا نه لکه داسې مثال شته چې جمع مؤنث سالم خو اخره کې تای لہذا غیر منصرف سبب نشي ګرځیدي هغه دا ده فرازنتون نو فرازنتون دام جمع منتهى الجموع ده جمع منتهى الجموع تعریف بدلته ده استاد سو پیژنې فرازنتون دا جمع منتهى الجموع ده خو چونکې دی په اخره کې تا هغه تا ده چې د وقف په حالت کې حاکیږي لہذا دا به غیر منصرف سبب نه ګرځي مساجدو ته وګوره دی په اخره کې تا نشته لہذا دا غیر منصرف دی اوس جمع منتهى الجموع ستوي جمع منتهى الجموع هغه توي کنه چې داغه اولنې او دویم حرف مفتوح وي اولنې او دویم حرف مفتوح وي خیالوم کړی دی کنه خالک دا وګورئ مساجدو ته وګوره میم مفتوح دی او سین مفتوح دی خیالوم کړی دی ها پھر اس کے بعد الف ہو نو دا مساجد ورپسې الف دی کنه ها اوس د دې نه پس بیا یو حرف یا به دوه حرف یا به درې حروف نو کو یو حرف نو داغه د حرکت بس اعتبار نه لکه دا د ګور ورته ها دواب بده کنه نو ګوره دال متحرک باندې زبر دی واو باندې زبر دی بیا دینه پس الف دی او د الف نه پس یو ټکی دی کنه نو بس یو ټکی دی اوس د دې حرکت اعتبار نشته دی بس دا خو چې عامل په څنګه راځي د عامل مطابق بده بدلیږي او کو دوه حروف او کو سو دوه حروف یعنی د الف
نفس چې د دوه حروف لکه دا جیم دال مساجدو کې جیم دال دی کنه نو بیا به دسی اولنې حرف چې دغه مکسور وي لکه جی مساجي او د اخیرنی یعنی د دال به اعتبار نه دی به د عامل د وجنه بدلیږي او کنو د الف جمع نفس 3 حروف لکه دا د مصابيح کنه دا با یا ح 3 حروف دي کنه نو بیا به دسی چلوي کنه چې اولنې حرف مکسور وي لکه با ته وګورئ لاندې تیزیر دی کنه مصابي او دی پسې یا ساکنه دا راغلی ده او د اخرنی حرف اعتبار ځکه نشته چې د خو د عامل مطابق بدلیږي را بدلیږي صحیح شولا نو جمع منتهى الجموع خلاصه دا شولا هر هغه اسم چې داغه اولنې او دویم حرف مفتوح وي د دې نه پس الف وي د دې نه پس کو یو حرف داغه د حرکت به اعتبار نه کو دو حروف نو اولنې حرف ساکن مکسور وي د دویم به اعتبار نه او کو 3 حروف د الف نه پس راغلي وي نو اولنې به مکسور وي ورپسې به یا ساکنه او د دریم حرف به اعتبار نه وي اوس په دې نوٹ کې بنیادی خبره تاسو صدا کوي چې دا جمع منتهى الجموع هر هغه د غیر منصرف نه اسباب کې یو سبب دی چې دا یو سبب قائم مقام د دوه سببونو دی څه مطلب یعنی مطلب دا چې یو اسم پاغي کې دا جمع منتهى الجموع راغی نو دا به نه ګوري چې دویم سبب پکې شتاو کنه لکه مصابيح په دې کې یو جمع منتهى الجموع دی اوس د غیر منصرف د نه اسبابونه پکې یو جمع منتهى الجموع دی او بل سبب پکې نشته بس زموږ د لپاره د غیر منصرف کېدل د لپاره دغه جمع منتهى الجموع کېدل هم کافی دي او دغه وجم دا چې بدی کې جمعیت او لزومی جمعیت ته جمعیت مطلب دا چې جمع دی دا مصابيح جمع دی او لزومی جمعیت مطلب دا چې دا جمعواله د جمع لازم هم دی یعنی مطلب د دې جمع بل جمع ناراضي د دې جمع بل جمع ناراضي ها وم نمبر زموږ سره ترکیب دی د ترکیب لغت کې معنی دا جوړنا یعنی رايوځای کول صحیح شولا او اصطلاح کې څه ته اصطلاح کې ترکیب دی ته ویل کېږي چې دوه کلمې په داسې طریقې سره را مرکب شي او رايوځای شي چې هغه یو حرف نه را پټ کړي یو حرف په طرف کې نه را پټ کړي صحیح شولا یعنی مطلب دا دوه کلمې رايوځای شولې کنه خو دوی د دې دوه کلمو په منځ کې چرته یو حرف نشته دی چې ګینه هغه پټ کی لکه اوس ګوره زه به تاسو 11 یاد کما نو دا 11 کم ته چې مرکب بنای ویل کی 11 دا دوه کلمې وی کنه دا اصل کې احد و عشر خیالوم کړی دی نو بیا دا احد و عشر دوه کلمو نه یو کلمه جوړول پکارو نو لہذا په منځ کې دا و لری شو وی سره یې شو 11 نو وګوره ورته دی په منځ کې چې کوم و دی هغه ښکاری نه نو ګوي کې د احد نه دی هغه و را پټ کو پترخ کې پټ کو خیالوم دی نو دې ته په اصطلاح کې ویل کېږي وې دی حرف چې دی متضمن کو خیالوم کړی دی خو ترکیب چې دی دا به حرف نه متضمن کې دا به حرف نه پټای صحیح شولا و زدي د غیر منصرف سبب کېدلو شرط سره اشد داري چې درې شرایط به پکې خامخا په یو ځای وي درې شرایط به پکې خامخا په یو ځای سي موجود بوي لکه اولنې دا چې دی به د چانوم وي لکه مادي کرب ته وګوره مادي کرب دا اصل کې معدي او کرب نو معدي او کرب دا دوه کلمې را یو ځای شولې خو د دې په منځ کې چرته واو حرف نه لہذا دا ترکیب شو او چونکې د چانوم دی نو لہذا دا غیر منصرف شو دویم دا چې په دې کې به ترکیب اسنادي نه وي یعنی مطلب دا چې د مبتدا خبر والا قصه په دې کې نه لکه مثلا ته د یو کس چې دینو لکه زید قائمون شو اوس دا چې دینو دام دوه کلمې را یو ځای شوې دي کنه خیالوم کړی دی کنه دوه کلمې را یو ځای شوې کنه یو زید دی یو قائم خو دې په منځ کې نسبت شته کنه یعنی د مبتدا خبر والا نسبت پکې دی کنه لہذا د زید قائمون ته موږ ترکیب نشو ویلې دویم دا چې دې کې دا مرکب اضافي نه درې شرایط نه بلکې بدی کې شپږ شرایط بیا مونږ دي ضروري دي ها نو دریم شرط دا دی چې دې کې دا مرکب اضافي نه لکه غلام زیدین وګوره دام دوه کلمې را یو ځای شوې دي خیالوم دی کنه خو لکه دا چې دا مرکب اضافي دی مرکب توصیفی نه بنئ لکه ګور رجل عالم نو دام دوه کلمې را یو ځای شوې دي کنه ترکیب دې کې راغلی خدا دا چې دې ته مرکب توصیفی وي دا خو ترکیب ځان له یو قسم دی نو لہذا دې ترکیب کې دانش شاملې دي مرکب بنایی بنئ لکه 11 ولی دام د څنګه نشکی دي چې 11 خو دلته یو دا اصل کې 11 نو دی خو پټ کړی دی موږ ویلو چې ترکیب هغه ته ویل کېږي چې دا حرف نه متضمن کین نو دا خو حرف متضمن کړی دی او شپږم او اخیری شرط دا دی چې د مرکب صوتی نه یعنی صوت باندې आवाज لکه سیب وای دا امام سیبوی رحم الله نه دی د هم مرکب شوی دی د دوه حروفو نصیب او وای نو چون کې دا مرکب صوتی دی لہذا دا په ترکیب د غیر منصرف نه اسبابو کې چې هم کم سبب دی یعنی ترکیب نو سیبوي کې به اغه نوي صحیح شو لګي
راځو موږ الف نون زائدتان ته د غیر منصرف د نحو اسبابنا اتم نمبر سبب الف نون زائدتان دی. الف نون زائدتان هر هغه اسم ته ویل کیږي چې داغه په اخره کې الف او نون یو زائد وي. ګوره الف او نون زائدتان چې دا دوه زائد وي. څنګه زائد وي؟ یعنی مطلب دا چې د فاعل لام کلمې په مقابله کې نه، د فاعل لام کلمې په مقابله کې نه وي. صحیح شولې دي؟ ها اوس دا چې نو څه مطلب؟ یعنی مطلب دا چې دا د الف نون چې دا به د یو اسم په اخره کې زیاتی راځي. اوس د اسم په اخره کې زیاتی چې راځي نو دا به یا چې کم دی نو د اسم په اخره کې زیاتی راځي او یا به د یو صفت په اخره کې چې دی نو زیاتی راځي. یا به د اسم په اخره کې زیاتی راځي او یا به د صفت په اخره کې زیاتی راځي. نو کو د اسم په اخره کې زیاتی راغی نو بیا د غیر لپاره شرط دی چې دا به د غیر منصرف سبب الګرځي چې دا د چانوم دا سوي د چانوم. لکه ګوره عمرانو نو د عمرانو ته وګورئ. ګوره ښه عمرانو دا د فعلانو په وزن دی. دا د تاسو لیکم فعلانو. نو ګورئ ورته فعلا نو فعل عمرا نو عین میم را. اوس ګورئ دا الف نون چې دی دا د فاعل لام کلمې نه هټ کر راغلی دی کنه، خیالوم کړی دی او تاسو وګورئ ورته او د اسم په اخره کې راغلی دا عمران دا د چا نوم دی کنه. نو چې د اسم په اخره کې راغی لہذا اوس د عمران ته موږ غیر منصرف وایو. صحیح شولې دي؟ ها خو سادانون ته وګوره. سادانون دا غیر منصرف نه دی بلکې دا اسم دی منصرف دی. ولی دا د اسم په اخره کې زیاتی نه راغلی ځکه سادانون دا خو د چا نوم نه دی بلکې دا خو د یو ګل نوم دی، د یو بوټي نوم دی. خیالوم کړی دی کنه. ها اوس دا همغه دا خبرو کړ چې د اسم په اخره کې زیاتی راشي. اوس کو د صفت په اخره کې زائد راغی نو دا به د غیر منصرف سبب الګرځي کنه چې د دې مؤنث د فعلانتون په وزن باندې رانی شي. د دې مؤنث د چا په وزن رانی شي؟ د فعلانتون په وزن باندې رانی شي. لکه اوس ګوره سکرانو هغه بیوش انسان ته ویل کیږي په چا باندې سکر او بیوشي تایری شي. اوس ګوره نو پچا نو دا یو صفت شو کنه. دا سکر د چا نوم خو نه شو کنه. خو کم یو انسان چې د بیهوشي په صفت سره متصف وي هغه ته سکرانو ویل کیږي. نو لہذا اوس وګورئ ورته دا د صفت په اخر کې د الف نون راغلی دی. خو تاسو وګورئ د دې مؤنث د فعلانتون په وزن راځي؟ نه، د دې د مؤنث د فعلا په وزن راځي، فعلا په وزن. ځکه د دې مؤنث سکرا راځي، سکرانتون نه راځي بلکې سکرا راځي. بس لږ پاتې دی. صحیح شولې دي؟ نو په دې وجه سره دا غیر منصرف شو. خو د ندمانون ته مونږ رالو کنه. ندمانون دا غیر منصرف ځکه نشي ګرځیدلی چې د دې مؤنث د ندمانتون په وزن راځي. نو هغه د فعلانتون په وزن راغی کنه. لہذا دې ندمانون ته مونږ غیر منصرف نشو ویلې. صحیح دی؟ اوس د غیر منصرف اخرانه سبب زموږ سره هغه وزن فعل دی. وزن فعل څه ته ویل کیږي؟ وزن فعل هغه ته ویل کیږي چې دا خو استعمالي په اسم کې او ابتداءً د وزن چې دی د فعل یعنی بالکل د فعل په وزن باندې د استعمالو وروسته بیا چې دی نو د په اسم کې استعمال شو. بیا د دې دوه صورتونه دي. دوه صورتونه ښه. اولنې صورت دا دی چې دا بیا بالکل د فعل سره خاص وي. یعنی مطلب دا چې په اسم کې به دا اړو د سره چرته عام طور به دا مونږ اسم نه لیدلی. خیالوم دی؟ خو دلته به چې دی نو دا په اسم کې استعمال شوی نو عموما به دا اسم کې نه استعمالي بلکې د فعل سره به استعمالي. لکه شمره نو دا خو د فعل دا د صرف یصرف تصریفا د فعل یفعل تفعیلا دا غینه د ماضي صيغه ده کنه. خیالوم کړی دی؟ خو دلته دا چې دی نو دا د یو کس لپاره شمره نومې ښودلی دی. اوس دا شمره وزن داسې دی چې دا په دا صرف د فعل سره خاص دی. اسم کې دا شمره وزن فعل وزن نه بیا موندلی کېږي. صحیح شولې دي؟ او یا به دا وزن داسې کنه چې اسم او فعل دواړو کې به بیا موندلی کېږي. په اسم او فعل کې به دواړو کې بیا موندلی کېږي. اوس په دغه صورت کې خو بیا د فعل نه د دې اسم جدا کېدل پکار دي کنه. نو هغه د جدا کېدل لپاره خبره ده چې دا به بیا د اسم د غیر منصرف سبب الګرځي چې د دې په ابتدا کې د حروف اتین نه یو حرف وي. د حروف اتین نه یو حرف سوي وي. لکه فعل د مضارع په ابتدا کې حروف اتین نه یو راځي کنه. نو دغه شان دي د دې غیر منصرف چې کله د اسم او فعل دواړو کې دا وزن فعل بیا موندل کېږي. نو شرط دا چې حروف اتین نه به پکې یو حرف وي او دغه شانتي اخره کې به تا نه قبل یا غتا نه د تای مدوره چې ورته کوم ویل کېږي. لکه احمدو ته وګورئ. احمدو دا په فعل کې بیا مونږ کې حمیده یحمد حمدن، محمده حمیده، حمیده یحمد، یحمد یحمدانی. نو دا د متکلم صيغه راتلی شي کنه.
خدا د یو کس نوم کېدلی شي. اوس تاسو ګورئ دا د غیر منصرف سبب جوړ دی ځکه چې ابتدا کې حروف عطف نه حمزه هم راغلی ده او اخره کې دا تام نه قبلی. لکه مطلب دا د جنۍ نوم خو مونږ احمدتون نشو ښودلی کنه خیال هم دی. یعملون ګورئ یعملون هم د یو کس نوم دی خو دې ته مونږ غیر منصرف ځکه نشو ویلی چې د اخره کې تا قبلی. یعملتون هم په کلام عرب کې استعمالیږي. لکه مثلا کما اوخه نه د هغه چې ډېر زیات کار کوي که نه نو هغې دپاره عموما د عربو والا چې دی هغوی ته دا وایي وایي ناقة یعملتون وایي ډېر زیات کار کوونکې اوخه ده ده. نو یعنې دا یې دلته چې دی نو چونکې دې مؤنث په تا سره استعمالیږي لهذا یعملو غیر منصرف نشي کېدلی. اوس دا یو دوه نوټونه په ذهن کې کېدوئ. اولنی نوټ دا دی چې دا اسم په آخره کې الف مقصوره او الف ممدوده راشي که نه نو دا هم د غیر منصرف علامت دی. خیال هم کړی دی. او دا یو سبب قایم مقام د دو سببونو دی د بل سبب ضرورت په دې کې نشته دی. یو نوټ دغه شو. دویم نوټ دا دی چې د غیر منصرف سبب خو مونږ دا ویلي حکم یې دا ویلی که نه چې دې په آخره کې کسره او تنوین نشي راتللی. خو چې کله په دې باندې الف لام راغی او یا د دې کله دویم اسم طرف ته اضافت وشو نو بیا په دې باندې کسره هم راتللی شي. لکه اوس ګوره ورته المساجد خو مونږ جمع منتهى الجموع ویلی که دا غیر منصرف دی په دې باندې کسره نشي راتلی. خو چې کله په الف لام راغی که نه یا اضافت وشو نو دا د نه د دال نه لاندې زیر راغلی دی بالمساجد دلته دی معرب بلام دی او بمساجد کوم ضمیر طرف ته اضافت راغلی دی نو لهذا دا غیر منصرف باوجود په دې باندې کسره راتللی شي. صحیح دی جی. د غیر منصرف نه اسباب هغه مونږ ووي نو چې کله د غیر منصرف نه اسباب وویلی شو که نه نو د دې سره سره ګویا کې مونږ د اسم متمکن څوله قسمونه هم ووي ځکه مونږ مفرد منصرف صحیح ویلی دی مفرد منصرف جار مجرا صحیح ویلی دی جمع مکسر هم ویلی جمع مؤنث سالم هم ویلی دی او غیر منصرف مونږ دا دی اوس ووي اسماء سته مکبره هم ویلی دي تثنیه هم ویلي کلا کلتا هم ویلي اثنان صنفان هم ویلي جمع مذکر سالم هم ویلی دی او چېرته لاړو جمع مؤنث سالم هم ویلی دی جمع مذکر سالم او دغه شانتي علو هم ویلی دی عشرون هم ویلی دی او اسم مقصور هم ویلی دی او دغه شانتي غیر جمع مذکر سالم چې کله یا متکلم تر ته اضافت وشي هغه هم ویلی دی اسم منقوص هم ویلی دی او همدغه رنګې جمع مذکر سالم چې یا متکلم طرف ته اضافت وشي هغه هم ویلی دی. لهذا زمونږه دا 16 اقسام د جمع مذکر د اسم متمکن ختم شو. دا د اعراب په اعتبار سره د اسم متمکن نه قسمونه راځي د اعراب په اعتبار سره لکه داسې غصول قسمونه دي خو د اعراب په اعتبار سره دی نه قسمونه راځي لکه هغه داسې چې ګوره دا مفرد منصرف سي یو مفرد منصرف جار مجرا سي یو جمع مکسر د دې درې وانو اعراب یو دی کنه نو دام په یو کې راوستو. دغه شان د جمع سالم اعراب یو دی دام په یو کې راوستو. غیر منصرف اعراب ځان له دام په یو کې راوستو. اسماء سته مکبره اعراب ځان له دام په یو کې راوستو. اوس ګورئ د تثنیه کلا کلتا اثنان اثنتان د دې درې وانو اعراب یو نو دام په یو کې راوستو. دغه شان جمع مذکر سالم اولو او عشرون د دې درې وانو اعراب یو نو دام په یو کې راوستو. همدغه رنګ اسم مقصور او غیر جمع مذکر سالم مضاف به متکلم د دې دوانو اعراب هم یو نو دام په یو کې راوستو. د اسم منقوص اعراب یو نو دام په یو کې راوستو او دغه شان جمع مذکر سالم چې متکلم طرف ته اضافت شوی نو د دې اعراب هم ځان لو نو دام ځان لراوستو. لهذا د اعراب په اعتبار سره د اسم متمکن نه قسمونه راځي او د اقسام په اعتبار سره د اسم متمکن څو قسمونه دي 16 قسمونه دي. دا زبداوی مچ د نحو بالکل ګړو د نحو د ریډ کی هډي حیثیت او دغه ختم شو الحمدلله. سبا نبا ان شاء الله د اسم چې کم 5 نمبر تقسیم دی چې د عامل او د غیر عامل په اعتبار سره دی ان شاء الله هغه